بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوست په مهمه موضوع باندې خبرې اترې کوو. په دې موقع باندې زه د ایډوکیټ خالد بختیار خان عمرزی ډېره زیاته مننه کوم چې خپل مصروفیات ترک کړي او زموږ دغه پروګرام له ښکلا کتونکو. زه به نن د خالد بختیار خان عمرزی مخې ته خو هم څه خبرې کړم، ستاسو مخې ته به خو هم څه خبرې کړم. هغوی په خپله هم تجزیه ورکوي او زه خپله تجزیه چې کومه چونکې ما ریکارډ کوله خو ما چې په دغه لایو پروګرام کې زه تاسو سره دا خبره ترې شریکم. یو خو په 61-62 باندې په تنګي حلقه باندې خبره ترې کوم چې آفتاب احمد خان شیرپو دې وخت کې دغه ځای کې مضبوط امیدوار دی د قومي وطن پارټۍ لخوا او په تیر انتخاباتو کې چې د هغه نه چا ګټلې وه نو هغه د خپل کلي علاقې نه چې کوم دی دې خوا چا ونه لید، خو هغه 2017-18 کې کم سلیکشن شو نو راتلونکي انتخاباتو کې به څنګه سلیکشن کیږي په دغه باندې هم خبره ترې کوو، خو هغه ګټه نه وه شوې. ولې چې زه یو واده ته لاړم نو ما ته دا ویل کېدل چې په 5 کالو کې هغه ځان له د بجلۍ بیل ټیک نه کړ. نو یو خو آفتاب احمد خان شیرپو په دغه حلقه باندې مضبوط امیدوار دی، بل د هغه په مقابله کې مولانا ګوهر شاه مفتی صاحب او صاحبزاده پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب د جمعیت علماء اسلام د قومي اسمبلی مضبوط امیدوار دی. د هغه اړیکې چې کوم دی خو شب قدر کې ټینګې دي، خو د دې نه مخکې مولانا مثمر شاه ولاړ دی یا ظفر علي خان چې کوم دغه وه نو دې وخت کې هغه مضبوط امیدوار دی. د هغه خو یو خوا دی خوا صوبایي حلقو باندې افروج ډېر زیات دی او بل خوا چې کوم دی په شب قدر باندې خو هم زیات دی. دا د هغه په مقابله کې مضبوط امیدوار دی. ویل کېږي چې د مزدور کسان پارټۍ ناظم چې کوم دی هغه تحصیل ناظمي پرېږدي، هغه هم قومي وطن پارټۍ ځکه چې هغه په فیسبوک باندې ګټلې ده او هغه وایي چې زه هم دغه الیکشن ګټم. نو دا هم یو ډېر عجیبه شان خبره ده، خو د قومي اسمبلی خبرې کوو چې دې وخت کې د دې دوو امیدوارانو کانټېداره مقابله مخې ته راځي. درېیم امیدوار لا مخې ته نه دی راغلی د عوامي نیشنل پارټۍ یا د بلې داسې ډلې هغه مخې ته نه راغلی. اوس جمعیت علماء اسلام صاحبزاده پیر مفتی ګوهر علي شاه ته ټیکټ ورکوي او که نه راځه په مقابله کې ظفر علي شاه صاحب ته ورکوي یا مولانا مثمر شاه ته ورکوي. دا خو سوالونه دي. خو د قومي وطن پارټۍ کاندیډیټ چې کوم دی د مرکزي چیرمن دی آفتاب احمد خان شیرپو ماضي کې ډېر کارونه کړي دي نو هغه مضبوط امیدوار ګڼو. په دغه حلقو کې چې کوم دی په صوبایي اسمبلی کې خالد خان زیم چې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار دی دې وخت کې مضبوط امیدوار هغه ګڼل کیږي، خو هغه په آزاد حیثیت باندې راځي خو د بیټ په نغه باندې الیکشن کوي. نو زما دا تجزیه ده چې مضبوط امیدوار راځي. دې خوا ته سکندر حیات خان شیرپو کوم حلقه چې ده نو هغه بالکل هغه ته جوړه ده نو هغه هم دلته کې مضبوط امیدوار ګڼل کیږي. په شمالي اشنغر کې کومې حلقې چې دي کوم حلقه چې ده د خالد خان حلقه ده نو په دغه حلقه کې د عوامي نیشنل پارټۍ ګل باچا او بیا د مزدور کسان پارټۍ دغه امیدوار چې کوم دی دغه ځای کې اوټ خرابولی شي، مضبوطوالی بالکل نه ویم، اوټ خرابولی شي د خالد خان د دې پیدا چې کومه ده بلې پارټۍ ته راتلی شي. دا یو اخمه خبره مخې ته راځي. بل دغه ځای کې ارشاد خان چې کوم دی کوم د تحصیل تنګي صدر دی د پاکستان تحریک انصاف نو دا هم مضبوط امیدوار ګڼل کیږي. ورسره نور امیدواران لا مخې ته نه دي راغلي، خو دې پیرې داسې دغه چې ډېر غټ غټ سمګلران خو هم الیکشن ته ودرېږي، هغه په ډېر لوی مقدار سره پیسې لګوي او بیا زموږ د قام خو تاسو ته پته ده چې موږ اوټ په کومه طریقه باندې اخلو او ورڅوو یا په دغه شپه باندې ضمیر څنګه خرڅوو. خو دا ورته وایم چې دا د 5 کالو لپاره تاسو خپل ضمیر ګاڼه کوئ نو هغه سوچ سمج سره وګورئ، یو سړي ماضي ته ګورئ چې څه کیږي او څه نه کیږي. په دغه حلقه کې چې کوم دی اریچن چې ورکړی خالد خان سره په خبره ترې کوو چې دلته شکیل خان کوم د عوامي نیشنل پارټۍ ضلعي صدر دی نو د هغه حلقه د کوم ځای پورې ده دا اندازه کې مضبوط امیدوار ګڼل کیږي. د خواته بیا ارشد عمرزی چې کوم دی نو مضبوط امیدوار ګڼل کیږي. مهمه خبره چې ورته وښیم چې کومه د بیرسټر ارشد عبدالله حلقه ده نو د بیرسټر ارشد عبدالله حلقه چې کومه ده هغه د احمد علي چې کوم د جمعیت علماء اسلام هغه خو تاسو نسبت ته دغه علاقو ته ځین هغه باقاعده ځان سره د امیدوار بورډونه لګولې دي. اوس جمعیت علماء اسلام کې دلته کې ډېر غټ اختلاف په نظر راځي چې یو خو هغه تحصیل ناظم امیدوار دی
دې خوا د چې کوم دی د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب امیدوار چې کوم دی هغه بیرسټر ارشد عبدالله چې کوم دی نو هغه مضبوط دی خو په کاندیډیټو کې مضبوط امیدوار خو چرید راځي نو د جمعیت علماء اسلام نه هغه بیرسټر ارشد عبدالله راځي دې نه انکار نشته دی خو خالد خان سره به زه نن ډېرې مهمې خبرې په دې کومه چې د پاکستان تحریک انصاف یو MNA خپل ټول حلقه چې کومه ده په احمد علي باندې خرڅوي او د ترقیاتي پنډ ده دی او بوډونه پې هغه لګوي دا ډېره د اندېښنې خبره ده او ډېره سوالیه خبره ده او د حیران کنه خبره ده او د خندا خبره ده چې هغه نو امیدوار دی نه داسې څوک کې پاتې شوی دی خو د تحصیل ناظم وایي نو تحصیل ناظم سره دې وخت کې صرف د مچۍ دم شته نور هغه سره هېڅ قسمه دغه نشته دې وخت کې چې ټیمې په کومه خساره کې روانه ده تنخواګانې نشي ورکولی چونکې دې وخت کې ګورنر هم د هغوی دی وزیر اعلی هم د هغوی دی تیر اعظم خان صاحب چې کوم دی دا هم د هغوی مضبوط امیدوار و وزیر اعلی و ډېر سې تېروړي شو خو بدقسمتۍ نه پرون خالد خان ذکر کړو چې 9 کیلومیټر سړک چې کوم دی نو هغه جوړ نه شو نو دا امیدوار دی محمد خان چې کوم دی هغه مضبوط امیدوار دی د جمعیت علماء اسلام هغه د ضلعي امیر مولانا سید گوهر شاه شیرآباد ورته حاصل دی خو دې وخت کې علماو کې اختلاف دا دی چې یاره آیا پټکي والا آیا عالم هغه به کاندیډیټ نه جوړیږي دا به جوړیږي نو دا مې ډېر غټ سوال دی خو محمد خان بیرسټر ارشد عبدالله د جمعیت علماء اسلام مضبوط امیدواران جوړېدی شي ولته کې بیا ورسره سلطان خان دی نور دی خو په دې حلقه باندې په تحصیل تنګي باندې نظر واچو دا ماته لازم ته نور څه نه راغلی چې ما په هغې باندې باس کړو ارشاد چې کوم دی د تحریک انصاف خالد خان زیان چې کوم دی ګل باچا شو دغه شانتې مزدور کسان پارټۍ کې څوک ودرېږي نو هغه خو دغه ځای کې اوټ خرابولی شي او شیرپوهان او ورسره چې کوم دی نو سکندر خان چې کوم دی نو دې وخت کې دي خو دې وخت کې تاسو ته وایم د قومي وطن پارټۍ نه سوشل میډیا شته نه تنظیم شته یو په تنګي کې حاجي وعدت خان چې دا غځې ناظم هم دی او تنګي یونین کونسل امیر دی نو دې وخت کې هغه ډېرې خلې ځلې شروع کړي دي او ډېر غټ غټ کسان چې کوم دی په پارټۍ کې شامل کړل چې یو لیاقت خان د پاکستان پیپل پارټۍ نه یو نعیم خان چې کوم دی جمعیت علماء اسلام نه چې دا غځې ناظم خوم دی نو دغه ځان سره شامل کړل نو دغه لګیا دی نو د دوی چې کوم دی څه پرچار نشته دی نو دغه یو خبره ده دې خو په قومي اسمبلی باندې وګورو نو ایمل خان چې کوم دی نو مضبوط امیدوار د جمعیت علماء اسلام د مولانا گوهر شاه سره چې کوم دی نو امیدوار راځي خو تاسو ته دا پته وي چې دې پرې په 400 کې تحریک لبیک چې کوم دی هغه خو پانګې مضبوطې ساتي او هغه امیدواران مخې ته راولي نو د دغه ووټ چې کوم دی جمعیت علماء اسلام په ووټ باندې به اثر غورځوي او د دوی بیانیه کې د هغوی بیانیه کې ډېر فرق دی د مذهبي ډلو چې کومه خبره کېږي نو هغه ډېر فرق دی اخوا مجیب خان اډوکیټ چې کوم دی جماعت اسلامي نه انون شوی دی خو دې خوا نه انون شوی خالد خان دغه زما څو خبرې وې ما کول غوښتله تاسو سارکلې وې ما ستاسو نظر څه دی دې وخت چې ما کوم کاندیډیټو نومونه واخیستل یا مزید تاسو سره څه داسې خبره وي نو تاسو موږ سره شریکول نحمد و نصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله خان ورو تاسو ته زمون کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ علب خان رورا تا خو غونډه ضلع په دغه کې راوسته چې دې کې مطلب دا دی زمونږ 2 قومي حلقې دي او 5 صوبایي حلقې دي مخکې دا شپږ وې اوس 5 شوي اوس 5 شوې ستاسو د شب قدر نه یو حلقه چې دی ختمه شوه د تنګي چې کوم دی نو خالد خان خبرې دا ستاسو دا ناسته او دا ماته غورې اوس پته ولګېده زه همدغه وایم چې شپږ حلقې دي شب قدر پکې موږ نیسو او موږ په دې حلقو باندې خبرې کوو یعنی د 61 نه 65 پورې دا یو عجیبه خبره چې موږ نه یو حلقه دا کمه شوه موږ نه صوبایي یو حلقه چې دی کمه شوه او د هغې د وجې نه تاسو چې څنګه خبره وکړه لکه زمونږ چې کوم دی تاسو د 62 نه چې دی 63 ته چې دی کافي د 62 نه دغه رالل تاسو لکه د ولی باغ نه والا د بالولي نه والا تر هریچه نه پورې دا بیلټ یې وله غونډ ورکو دین تورمځای کټ کړي څه عجیبه غونډه کې دا ځلې سیستم کړی دی چې موږ هم په حق لریان یو چې یاره دا دې کم طریقې کار سره مطلب دا دی دا دغه کړی دی دا پلانینګ او دغه کړی د یو سیس په ځای وی سیس کړي دي ویلیج کونسل یې کړي دي اوس راته چې د ناظمان هم یاد نو دا د ویلیج ناظم دی هر یونین کونسل کې 2 دي 3 ویلیج کونسل نو د یو سی په ځای یونین کونسل په ځای دا اوس ویلیج کونسل هغې کړي دي
ها لکه تاسو چې څنګه د تنګي آیات کو نه دا د کې دوه درې ویلیج کونسل وي دلته وګورئ نو په دغه باندې عمرځای نه روستي عمرځای بیسیکلی یونین کونسل دی ویلیج کونسل نه دی دلته درې ویلیج کونسل دي یو شینکې دا یو چین روډاک دی یو ریاضی دی دا سه په دې هریچن باندې دا نور ځای باندې د کې دا ویلیج کونسل دی راوسته دا څه د 200 نه دلته 49 یونین کونسل یو دا ویلیج کونسل څه دا 100 نه بر دي دې کې دا بل تاسو چې خبر وکړه د الکې د کینډیډیټس باره کې او لکه د عمرزو د الکه چې کومه ده موږ بس شکیل خان نوم والو یا د ارشد خان د نوم والو دا کوم القې دي کوم طرف ته دا ټیک دي سره دا کارو کو چې دینه تورمځای چې دې ته کټ کړي ٹھیک شو دا دلته تورمځای مونږ سره وي دا زمونږ نه لاړې اوتمانځای زمونږ نه لاړې ٹھیک شو دا مونږ ته هریچن پورې داسې هغه بیلټ ته ورسولو څنګه تاسو یې شمالي اشنغر دغه سایډ چې کم دی دغه مونږ ته راواړلو د په 63 کې راواړل دې سره مطلب دا دی چې د سکندر خان دی نور تاسو شوې پوزیشن دغه کسانو چې هغه ځای کم ویکو چې تاسو به کوم وې د مزدور کسان پټه ولا به کوم ووټ راغشتو کنه هغه انتهایی دی لخت راغی هغه کسان خراب شو ووټ په خرابې خو ډیر کم ووټ په خرابې چې کم داغي مطلب دا د ووټ غشتو زینو اټول 63 تراله ها 62 چې ډیر زیاته خو جوړه شو لکه تاسو مطلب هغه قانون هم تاسو په هغه سایت باندې جوړ شوی دی یو دی بل دی نو هغه ډیوایډ کړل هغه دل ترال او د الیکشن کې مونږ ته د قانون رعایت شي نه دا خو د قدا کنه مونږ خو نور نه یادو خو مونږ د الیکشن د پاره دی کنه څنګه چې هغه الیکشن کې نواز شریف ولاړو دا 1318 کې نوغي کې مغوي جاګ پنجابي جاګو مطلب دا دی دا خو هغه ویره ته مې تروزې مې او ته مې د مامام زوی خو چې کله وټنه راشي نو ټول خپل راشي خو دلته دا تاسو چې کوم وي مطلب دا دی دا شفقدر د علاقې چې کم د شفقدر نواله تر دې خو تاسو دا خبره دا ده چې امیر آباد پورې د منډړی یونین کونسل پورې دغه ځای پورې تاسو دا ان ار ار څه دلې دا شفقدر نواله دلته تو ډیر سره دا لګیدلې دا ډیر پورې دا ان دا دا ان دا چې دی دا 64 دا 24 ان 24 دا زمونږ دا چې کم دی دا تاسو د شرپو د بونډري نواله د زیم دا مطلب دا د هریچن د علاقې تاسو د زیم سره لګیدلی دا بیا هغه د خبره صدریاب پورې او ماجوکی دا نستا د علاقې چې دی ان 25 دا د ان 25 دا هریچن 25 کې راځي هریچن 24 کې راځي ها 24 کې راځي هغه په 24 یونین کونسل باندې ان دا دا بل چې کم دا نو دا په 25 یونین کونسل ان دا دا 25 چې کم دا په 25 باندې دا نو ان کې بیا دونه بدلون نه راغلی ان کې نه راغلی هغه تاسو کمال دا چې مطلب دغه نه هغه کې د سره دغه کړی لیډرشپ تاسو خدغه چې هغه بيدله ګډ ور کړی نه دي په پی کې دا نه یو الکلاړه هغه کې وجوهات دای چې ستا آبادی کم شو کم واقعي کم شو نه دا داسې نه شوی دا تاسو زه په ځای نو کرے واغشتي خداغیم د میسایل دغه علاقو جوړ کړ نو چې کله د میسایل جوړ کو دا غځه شناختی کارت د جوړ کو نو هغه مسلې لاړ استا خبره دا د آبادی دي کم شو اون رسیدي چا په دیر کې نوکری وکړو چا په باجوړ کې چا په سوال خالد صاحب دومره زیات نوکران شو چې یو دا پاکستان یو الکتا نه لاړه خدا دلته دل کې زیات شو سواد کې یو الکا زیات شو ټیک شو په خور کې زیات شوې ستا کم شوې اوس دا الکا چې کومه ده کنه دا 61 الکا دا کم ایزه کې راځي دا چې کوم د دستا 61 نه موږ د 62 نه شروع شو د 62 د 63 64 65 66 چې د شفقدر دی شفقدر دی ستا اغل تر رسیدلې دی هغه زستا راغسلې دی هغه باندې تاسو چې مسمر شاه کم یاد کو هغه باندې محمد علي ممندو اوس په هغه فرمانده چې کوم دی دا غال کدا او دا دلته چې کم ستا دی د 62 دا د سکندر شرپو حلقه دا هغه دغه دا 62 چې د خالد مومند چې په اوس ام پی او دغه دا ټیک شو دا حلقه چې د تاسو 62 تا 62 راغونډ کړه زور تنګي او دغه علاقو ته راغونډ کړه دلته خالد خان عوامي نشل پارټي خپل ټیکټونه دغه کړی قومي مو صوبایي مو خدای نه 24 چې کم دی د قومي امیدوار هغه دغه کړی عرفان الله خان دی شفقدر دی معراج خان دی شهزاد صاحب دی او دغه شانته ګل باچا شو ورسره سلطان خان شو د امیدواران چې کوم دی راغی مه تراغلی او شکیل خان شو
دغه شانتي قومي وطن پارټي چې کم دین او دی وخت کې آفتاب خان او سکندر خان دا کلیر دي خو دې خواته چې کم دي د القدا دلته کې په مرزو کې تا په دغه کې دی وخت کې څوک امیدواران دي دې کې عمرزو کې مطلب دا د پی ټی آی کنفرم نه دی دوه کس راځي لکه د عزیز خان دی ارشد خان دی دغه راځي خو دلته اسد شمشیر او مشتاق تورنزی کنه دا د امیدوارۍ په دوړ کې دي په قومي وطن پارټي کې کوتر اولې نو مشتاق تورنزی خو 64 تور او درې دی خو ته صوبای کې مطلب د غون صوبې نو درې دی شي ٹھیک شو قومي کې ته د غون ملک نو درې دی شي هغه بل شي خو مطلب دا دی چې دلته دا شی پاتې شو مشتاق تورنزی مطلب دا دی هغه په 64 کې پاتې شو دا هم تاسانه شو یعنی د کاندیدټ چې کوم دی داسې بل بیان نشته دلته بیان نشته هغه صحیح تمد اگر خو برسر عمر بختیار خان چې کوم دی او تر دغه شنو بیا دغه او نور مطلب دا دی چې بھائی هغه خو تلاړو چې وخت تستا خپل نشي ځان ته کاست کولې نو بیا به نور ته ست دغه کې جمعیت علماء اسلام باندې برا شو مذهبي ډله د دلته کافي ووټ اغستري ریکارډ په ټوله پښتونخوا کې تحصیل ناظم راغلی دی چې ډېر کافي تعداد کې ووټ اغستري په دې حلقه کې چې کم دی نو امیدواران لا تاسو ذهن کې څوک شته چې دلته مولانا الهي جان دی یادی لکه خو هغه بیا مضبوط کینډیډیټ نه دی ځکه چې د لوی کلی چې کم دی نو مطلب دا دی بیا وسره دغه نه دی خو تنګي تحصیل دی وخت د صوبایي سملې چې کم دی کینډیډیټ په لامخ ته نه راغلی او دا د هغوی تنظیم یا کمزوري د یار څه چې دی یا دلچسپي نه لري اتحاد ته اراده د قومي وطن پارټۍ سره ځکه چې د دوی پول حکومت په 3 میاشتو کې خو ډي اس پي مرانه وسته نو هغه شان کارکردګي نه کوي نو دا خو چې څوک کینډیډیټ نه درخ کوي نو دا به راتلونکي الیکشن باندې اثر ورته غورځوي نو خو اتحاد کوي بیا به همدغه خو لکه مطلب اثر به غورځوي چې هغه پارټۍ کې کار وکړي عوام له مطلب دادی لاړشي چې هغه هم خادیلا د خپل وس مطابق تا پته نن سبا د ترانسپورت مر د بجلی د تحصیل تانی سیاست ته نو کو اتحاد کوي ام بل شه دي تنظیم د خپل راټینګ کی چې اتحاد کوي کوئی اتحاد نه کوي چې کینډیډیټ راولي چې هغه سکارو کی چا سره غم خاده اړي کې مطلب واز وې تو کی دغه کی هغه به تبکار اساني او کو نه داسي نو بیا به حالات خرابي اوس ما خالد خان چې ما څنګه خبرو کړ په دغه حلقه باندې برسټر رشید عبد الله حلقه چې کومه د 64 دی بالکل جی 64 دی البته کې احمد علي دی جی نو د جمعیت علماء اسلام یو خوا د علماء پینل دی خوا دی بل پینل اخوا دی ګوره د دې اختلاف ته وجه نه خو مطلب تاسو د بای الیکشن وکړو دا ګټلې کې دی شو خو ټول اختلاف د وجه نه هغه شی اونو شو چې لاندې ورکر ته پیغام نه رسیدو هغه زورونه لګاو چې د پی ډی ایم مشترک او امیدوار ولې پاتې شو د دې وجه نه چې ورکر ته پیغام اونو رسیدو هغه شان کې را پاتې نسیدو د الیکشن بهتري دا ده چې ورکر ستا ویخي ستا هغه ته پیغام رسیدلی نو ته هغه زه په پولینګ ګرځېدم جمعیت علماء اسلام کارکون چې کوم دی هغه شانتې لکه هغه ایمل ولیم په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ سره یو دوکه شوې ده هغه شانتې دلچسپي نه ده اخیستې شوې که نو همدغه شی دی چې بی تا ته به ورکر ستا نی پاسېدلی څو پورې که نه هغه ته پیغام نه مطلب دا چې دوی د اتحاد وشي دا به ناکام وي دا به مغه لوبه وي هماغه لوبه وي دا به مخکې نه ځي همغه لوبه وي لکه دې وخت کې لکه برسټر رشید عبدالله او د احمد علي امیدوار چې کوم دی لکه د برسټر رشید عبدالله زوی سعد خان چې کوم دی هم د امیدوارۍ دغه خواهشمند و خو اوس حلقه یوه شوه نو دلته کې دا دغه شو خو دا احمد علي دا چل کړی چې سابقه ایم این ای فضل خان ټول پنډ چې کوم دی هغه استعمالي و د هغه تختې پې لګي دا یو ډېر لوی سوال دی دا په کارونو باندې خو نه ده لو خان ته وکتو ګوره په کارونو خو نه ده اخو تا وکتو ته دې بلکې وګوره نظریه او سوچ زمونږ د قوم څخه عجیبه غونته کې سوچ دی کو ته ورته کارونه ډېرو مو کې خو په هغې باندې نه ده تا د پیسو خبره وکړه ته ووایي چې تنګي کې مطلب دا د مافیا دي هغې لګولي تا په خپله د الیکشن کې وګټو کم کس وګټله چې بھائی هغه پیسې لګولي ته ووایه په عقل باندې خو دغه کم کس چې ستاسو ناظم راغی لا چیرمین راغی د هغه خو د پیسو دغه نو داسې د 400 درته وایم د شپقدر والا ویلی شم چې هغه لګولي وي نه دا خیر دا په سوشل میډیا د ناظم د پیسو دغه نو دا به موږ سوشل میډیا ته کوزنه دا خبره بل خو لاړ شي چې غریب سړی پاس شوی دی دې وخت کې دغه نه مالدار په دغه نه دا نه وایم لکه مطلب تاسو هغه دغه وی په عقل باندې ظاهره باندې داسې ونه رسېدي لکه دا تاسو ته مې دې پوری وی لکه تاسو وایي چې د پیسو پیلی نو چې څنګه ظاهره ګوري وي هغه څه ته وایي اشاره ظاهر ګوري نو په ظاهره باندې خو چې چا پیسې لګولي د پیسو ولا مونږ هم نه لیدلې خو تاسو په دې سوشل میډیا باندې
اورو چیرې دې سری سړې پیسې دي سه موټرسایکل واغښتو سه سایکل واغښتو سه دا واغښتو هم ریزلټ یې سره راغی دا خبره ده ریزلټ هغه کسو ګټل چې کم تاسو وایي چې یاره سم وسره دغه نو هغه نور بل خبره ده دا څه خو ستا هغه خرچي هغه خوږي هغه شانتي نه دي کړی چې د نورو څومره کړی دي مونږ هم ستاسو د سوشل میډیا په لیکه خبرې کو هم دې باندې راته وایي کنه صحیح بالکل وای دا څه خو خالد خان دې وخت کې تحریک انصاف مستقبل ته څنګه ګوره یا په ضلع 400 کې د دین او انکار نشته چې ووټ بینک بسره خډیر دی دې کې شک نشته و سره د خو لیډرشپ په کاونټ کوي لکه ګوره دا پارټي ولې را دغه شي دا خو ګوره د ظلم پی ډی ایم تنیم دغه چې ولې دې وخت کې دا مطلب دا د ګورنمنت دغه کو اوس هم سره دغه دی چې بھئی کار روزګار وکي سو وکي لکه ما ته دا لګون ته کې سړک ته چې دی لدی لاړ شي گورنر ته کی دا سړک نیم کیلومتر کار نه کی کنه لکه زب جمعیت والا من ډي اس پی خطرې نه راولي دي بس صرف دواګانې باخر زویم چې دی سر څومره د پښتون اسلام سره مینه ده کنه دا په دنیا کې هیڅ سره نشته نشته خپل پښتو سره خپل اسلام سره چې د څومره مینه ده پښتون کنه دا دنیا کې یو قوم هم داسې نشته خو د بد مرغه ادوانو دومره مایوس کو چې هغه بل اړخ روان دي نور ته نه هغه بل اړخ ته لاړو ولی چې دینه دغه شو نو لکه خالد خان لکه ته بس وې دی مستقبل بس ګوري د دې کو کینډیډیټ راغی کنه نو په ظاهر خدا سے ښکاری خو نور د الیکشن مطلب اخو د الیکشن دروازه نه بسړی ته پته لګی چې را سره روان دي او سن دي اوس دا ما چې کوم خبره وکړه کنه لکه کاندیدټ شیر افضل راغلی دی نو دا سه عجیبه شانته دغه کوي چې شیر افضل کوم ځای ته جلسې ته لاړ شي دلته پولیس پکې دوه درې اخم غړي گیر کی د په چل په د په ذریعہ باندې جلسې ته راولي او دې چې کم دنو تنوزی یو باغ نه مې کامیاب ہو گیا سوال یکدم چې کم دی پښتونخوا هغه خلیډران هغه سایت شو یو شیر افضل چې کم دنو بس دا خو خبره تاسو کوله دغه خبر دغه تتلی وی خبره یو خو دغه می تاسو سوشل میډیا مولا چې یو کس اوچتوي کنه خبر جاری ساته خالد خان ته تاسو چې کوم سوشل میډیا مولا اوچتوي نو هغه بیا تاسو بیا ډیر زیات اوچت کې شیر افضل خان مطلب خپل کارکردګي خدای کوي خو وایي چې د مشر لیډر نه ما سوشل میډیا وایي چې خالد خان وته سوچت کما او د الیکشن خو بل څه کې چې سوچتای نه زدا خو بل شي لکه نو چې منظر پښتي دغه دویم پارت دی دا ګوره عائشہ ګلاله کو تاسو د غور دل او سنگ روان دي پارت دغه روان خدای نه پس داګي اوس ذکر دغه راځي کینم نه علی خو ارزه به تاسو کتو خبره دا نن داګي پریس کانفرنس ته نن داګي دادی نن داګي د جرنلی مثال در کوم دغه والا نو هغه بل شي دا خو مطلب راشي او لاړ بشي دغه بشي خو بیسیکلی شی د دې به د عمران خان دغه نه پته لګي ځکه چې خلک مینا عمران خان سره ساتي دې سره نه دي کسانو سره نه دغ کوي نو کو دغه راغی نو بیا به مطلب دای چې سویپ پکلین سویپ پکای اصل خالد خان لکه مون خو کارم غواړو کنه ترقیم غواړو لکه زمون د پښتونخوا مستقبل څنګه دی رسمون به تقریرونه خورو خان دا ته هم و چې زمون وسایل بروباسي څنګه دا تاسو ګوره په دې سوشل میډیا ورم به زمونږ وبدي او زمونږ دادی او زمونږ ګیس دا به څوک روباسي د روباسلو ولهم پکار دي کنه نه څوک به روباسي تا ته ماغه طاهر خان هغه خو دغه ویډیو هغه مته دا څه کسان دي چې به ستا روزي چې به تعالی روباسي دا خبره مو ستا وسایل دي نو سپه ستانه دو به خدا وسایل استعمال کړ جون به تیرې کو نه تش په وتا ګوره دوبه نن ولې پروان دی روانه د کراچۍ نه دا بیکاره و چې کله تا سره د انګریز حکومت مغه تا ته پاتیو دوبه کې بل تخرو دلته گاډیو نن دوبه ته ته په سوال دی سعودي چې دی زه نو په سوال دی ستا خلکو کې هغه کوالټي نشته ته دا سبق چې وینو خپکیږي ما همغه خبق چې زه هم زه پیسې ګټم زما د ایمان دی کوم یاد یو کوم ولاد یو کو خان دی او کو بل دی زمونږ صرف د دې لپاره ټیکنیکل زمونږ نشته ستا وسایل دي خو چې ته نشي استعمالول نه سو پیو کې خود سکل خو قابل خلک دی وخت زموږ په سعودي او دوبه کې کارونه کوي دلته ولې نه دي نور بدانه ستا اشرافیه لوی خلک دي آیا د دې دلته دغه شته حکم چې راشي او لګي پیسې وسریا سرمایو کې خو چې کله پیچي بس بیا دانګي لړ به ول موږ بنگلاديش خدي بالکل تا نه خدي بنگلاديش پرې دا نن ستا چې خبره ده د افغانستان پیسې تا نه خدا ولې خدا
اخو بیا خبره چې ته افغاني دلته راځي ما سره اوسېږي ما د حقي ابل څه دی خو آیا ستا دا دومره وسایل دي دا به کله په کار راځي د اوبو ته خبره دا ده نیر دا شینه نور ستا معدنیات دي تا د ګلګل بلتستان ولا دا کاڼي خبره وکړه دا کاڼي هلته ځي هلته د چپس او ټایل جوړېږي دلته ولې نه جوړېږي چین دومره دا وکړه دا په دې فیسبوک خو به ګورې خبره دا ده هغه د زمینداری هم دا نشي نه دي چې خبره دا ده یو هایبریډ بوټي وکړي دغه وکړي چې هغې نن غوا دومره ریسرچ ته فارمې ورسوله چې هغه شپږ شله کیلو ته هغه پی ورسول او ستا چې دی مطلب مقه کې ته روان یې دې دپاره مقه د حقیه چې بی ته کسان چې بی دا وسایل ستا چې کم دي دا راوګجاګر کړي دا روباسي لکه دا یو سوشل میډیا وګوره د هغې تا نه دا مای کې بېتاره تاله جوړ کو هغې پې ترقي وکړه تا نه پیسې وړي زما دا به څه کوي زما د تش ریپیر کوي آیا زما یونیورسټو کې څه فرق دی خو بیا هم لکه خالد خان موږ په دې باندې سوچ واچو چې د پی ټي آی حکومت په مرکز کې پوری حکومت په صوبه کې په دغه ټیم کې دا وسایل نشي راتلی هغې خو نه دی کړی کنسنټرېټ روس دی هغې خو ما تا ته ووایي ګوره هغې دا کار وکړو چې فرض ستا انتقال دی بنیاد یې خو دی موټیشن ورته وایو وایي دا کم دی په دې زیاتو لګوه غریب سړی چې ګوره انتقال نه کوي چې کله چې ستا د پټي د ځمکې انتقال ونه کوي نو جګړې جوړېږي خو نه جوړېږي په سټامپ خو پته نه سټامپ خو ستا کور کې پروت دی پټواري سره خو ریکارډ کینی تاړو کمپیوټرایز کو د کمپیوټرایز هم څه دی کمپیوټر ته یې کېنو هماغه هغې ته دې کېښودو بجلي دې نشته نور وسایل دې نشته او شی دې کمپیوټرایز ته هم بوتو ښه خبره یې بوتو دې په ځای سیټلمنټ بندوبست لومبې پکارو خو هغه چاته ووایي تا ته خو ما کیسې خلاصه کړه ماشومې راپاسي امتحان نه ووایي سبق ووایي چې سبق ووایي راشي امتحان ته کښېنه هغه وروره په ټاپ راغی یو ایس یو دلته سی ایس پي افسر نن د سره کیسه شیر کومه سی ایس پي افسر دلته نوم یې ته نالم دلته د بار راغلی ایس یو زما مسله راله نو هغه له ما فرد یوړو نو ما هغه کس چې کوم دی تحصیلدار صاحب دغه هغه هم د خدای وبخښي هم اوس مړ دی هغه ماته چې وروره دا ډایرکټ ای سی صاحب راغلی او دا سی ایس پي افسر دی دا ګوره د بار نه راغلی دی او دې په دې ریکارډ او په دې هر څه ښه پوهېږي علو خان لاړم چې نو ورته هغه ریکارډ مې کېښود نو هغه داسې څه پنج کنال و داسې څه دغه و نو هغه غدي کې یو سایډ ته میزان او د بل اړخ ته بل دغه اما تی تم تو جھوٹ بول رہے ہو میں ہوتی چې کیسے سر یہ تو یہ جمع کرو یہ تو 10 آتے ہیں میں سوری سر مجھ سے غلطی ہوئی ہے بار چې وروته مغه تحصیلدار ته مې خدای دې تا تبا کی دا ظالم دې په دې نه پیږي او ته ماته چې دا دومره لوی دغه راغلی صرف خرش پرش او دوره ربوغه سټایل یې ورته خولي چې فایل او دا خیر هغه وخت سر نه میاش پس ماته راغی وي خان په خیر ودرېږه زه یو بازار کې روان وم راته ودرېږه بوتل یې په خپله راواچتو د خدای نه بخته چې څنګه راته تا ویلي وي کاغذ مې ورته کېښود وي تش د ظالم بچي راته خرش پرش دوره دباو کو خدای وکړو پټک پیدو دا زه دغه دا وایم هم نن د بخلې دی خبره دا ده چې تاسو بله واقعه کې څه زه تلم ترنو تاڼې ته چې ایس ایچ او چې ایس ایچ او نو ته نه پیدا هغې نه پیدو دومره پورې نه پیدو چې بی دخل اوبو باندې څه کېږي بیا ختم شي دومره هلکه چا درته ویلي ما ته پلان کې ویلي تاله دا کتاب راوله نو مهرباني په د کتاب باندې ته نه پوهېږې په نور نه پوهېږې په خرش پرش باندې راشې نو څنګه به ترقي کوي هماغه خبره چې دلته مسایل ورکوي وسایل نه مسایل ورکوي وسایل نشته نو تاسو د الیکشن ووایي چې خدای دې کړي چې زموږ مطلب دا دی په یو حلقې باندې و دې کې به راوالو د تا ته به ووایم چې کوم ویلیج کونسل دې کې راځي او هغې مسایل بنیادي څه دي پوه نه شوې دې کې لکه اوس دا 400 کې ایم سیز دي شفقدر کې ایم سیز دي د هغې بیل مسایل دي دا نور چې کوم ته د وګورې مطلب دا دی څه ته یو اربني یو رولري ټیک شو یو ویلیج والی دغه بیل مسایل دي د خاریه مطلب دا د تاسو د خاریه ځان له مسلې دي د کلو ځان له مسلې دي خالد خان په بل پروګرام کې به کوشش کوو چې خلک په دې حلقو باندې پوه کړو عائشہ بالکل هم دا څه دا کې تاسو موږ سره تفصیلي خبرې زه بدله بالکل په سکیچ په پوره یو را دا کم یو حلقې باندې هغه کې چې کم مخکې یونین کونسل اوس ویلیج کونسل یو ویلیج کونسل باندې آیا ویلیج کونسل یو ویلیج کونسل کې دی دفتر شته کو نه پکړې اوسېږي تا خو ویلیج کونسل ورکړي خو په کرای ولې اوسېږي دله پرمننټ دفتر ولې نه ورکړي ویلیج کونسل کې دی اوس دا دی چې د مرګ سرټیفیکیټ دی د برث سرټیفیکیټ ماشوم پیدا شي تا ته دا وایي که نه دا ویلیج سیکرټري له ورکړي دي صفایي ده
دا هم د ویلج سیکرټري د ویلج ناظم ذمہواری ده. صحیح دی خو لا سیستم نه جوړ کو آیا فیسیلیټیز دی ورکړي دي کو نه هغه دی هغه سہولیات ورکړي چې هغه به چلیږي کو نه تشته ولا لاس کې دی ولا ډنګ ورکړي چې نه بس دا به داسې کې. اخیرنی سوال به دغه کوم یو کامیاب کمپین به د یو پارټي څنګه وي؟ بیسیکلی د کامیاب کمپین چې کم نه ستا به مطلب دا دی چې بای ستا منشور چې کم نه کنه چې هغه څه دی اجتماعي منشور چې کمی چې خلکو ته مخه تسکی چې دا به کوم دا مې کړی او دا به کوم لکه دلته دی چې بای زه میډیکل کالج جوړوم 400 دی لا لوی لیډرشپ لوی پارټي چې وای نو زه هم قوم لا پکار دا دی چې دا وسره دغه چې بای زما میډیکل کالج نشته زما انجینیرینګ کالج نشته زما لا کالج نشته دا بنیادی شی نستا دغه دی زما د منځو چې کمدانو کم ځای سره ده زما د ریچن کم ځای سره دی زه تنګي زما تنګي هغه وردا سو کړل لکه مطلب دا دی هریچن ستا راځي مردان صاحب نه تنګي سره راځي عادل تنګي سره تنګي زما د عمرزه راځي 400 سره بالولې راځي 400 سره عدالت دلته رتانه په تنګي سرکل آی شابه دانه راځي پکار چې په تنګي سرکل کې وي ایسی چې کله داغه ایسی زما د 400 راځي ډي اس پی مې د تنګي راځي عدالت مې الته چې دی په دغه کې دی هغه په 25 یونین کونسل دی او خو بیا د سرکل زما اتمانځه تقسیم کړي د خپل پیسو د پاره یو چې دی 400 سرکل دی او یو د اتمانځو دی لاندې کینولې د خپل حساب د پاره خو تقسیم کړي دی تحصیلدار دی یو بره کینولې یو لاندې او چې کله زما د سہولیت خبره راشي می په غونډه 400 باندې د غونډه ځلې دغه دی تم پکې راځه کنه مال بیا د تحصیل هسپتال نه راکړي نوکرای نه راکړي ډي اس پی نه راکړي داسې بنیادی شي نه دی مطلب دا دی تا جما ویلو چې بای سب تحصیل کې بیا سب هسپتال هم ولا جوړ کا باغي وخت لګ دی او باغي با ان شاء الله ډسکشن په یو بل پروګرام کې وکړو ډیر زیاته مننه کوم خالد خان پروګرام وګړي ګرانو کتونکو دا کوم خبره چوکله پاریچن بم خبره کو چې اریچن مردان ته ولې واړې سیستم روان دي دا تنګي کې راځي بیا د تنګي د واړې دفتر چې کم دي دا موږ پولونه خور وخرانه کله دلدار غړې پولوړي کله د مونډي پولوړي بیا موږ شپقه درته زو نو دا د واړم الته کې دغه ده خدای د عمرزو خلکو سره چې کم دي ډیر عجیب زیاتی کیږي د عمرزو کې چې کم پیداوار دي کنه یا کم سرمایه کاری دی خانانو یا د خلکو بنده کړي ده د عمرزو مارکیټونه چې تو ګوري او دلته کې کم سامان پروت دی نو دلته دا دوی کړي سړي چې عدالت ولا په 400 کې ورکړي ډي اس پی چې کم دنو په الته کې دی او تنګي سرکل چې کم دنو ته تانه چې کم تنګي سرکل کې راځي په دې سره ان شاء الله خبره تر کو زموږ دا الیکشن پورې به دا سیستم روان وي مختلف موضوعات پر راځي چاته به ښه لګي چاته به بد لګي خو زموږ به کوشش دا وي چې بې باکه خبرې موږ کوو د سیاسیانو ته د دوی غلطۍ مخې ته کېږدو چې تاسو د تیر ماضي کې کړي څه دي نو په دې کې زه د خالد خان ډېره زیاته